بیا فرمایي ثم اتم الصيام، ثم بیا اتم الصيام تاسو پورا کوي روجا یا روجي الى الليل تر شپې پورې، تر شپې پورې دا روجا ورسوي چې صبح صادق را اوخیږي بیا به خوراک سکاک نه کوي، بلکې دینه مخکې به روجا بند دی احتیاطاً 3-5 منټه مخکې به روجا بند کی، بیا به خوراک سکاک نه کوي تر څو پورې چې اذان نشي غروب افتاب نشي الى الليل تر شپې پورې به خوراک نه کوي. ولا تباشروهن او اوس پس الله پاک جل جلاله د اعتکاف حکم بیان، ولا تباشروهن او تاسو مباشرت مکوئ، تاسو جما مکوئ د دوی سره، چا سره د خپل بیبیانو سره، وانتم عاکفون او په دې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي فی المساجد په جمعاتونو کې په مسجدونو کې، تر هغه پورې چې تاسو په دې حال کې چې تاسو په جمعات کې اعتکاف کوونکي نو بیا د خپل بیبیانو سره تاسو جما نشئ کولی. نو ګوره ډومبې د روجې د پاره خو چې کوم دی ارس آزاد شو د شپې په روجه کې د بیبي سره جما هم کولی شي، خوراک او سکاک هم کولی شي، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تر څو پورې چې سبا نه راختلی تر دغه ټیم پر ارس آزاد دي. خو د معتکفینو د پاره چې کوم خلک په اعتکاف کې ناس وي، خوا کو اعتکاف نفلی وي یا سنت مؤکده وي علی الکفایه کم چې په روجه کې خلک کوي، یا د نظر اعتکاف وي، نو په دې ټولو کې بیبي سره چې کوم دی کس نشي میلاوي دي، دا ممنوع دي، د خپل بیبي سره په حالت د اعتکاف کې څوک نشي میلاوي دي، البته خوراک او سکاک اجازت ورته شته دي خو د خپل بیبي سره نشي میلاوي دي. نو دا د اعتکاف حکم الله پاک جل جلاله فرمایي اعتکاف ویری شي په یو ځای کې مطلق ناسته تا د اعتکاف ویری شي، او د قرآن او د سنت په اصطلاح کې د مخصوص شرایطو سره په جمعات کې کېناستو ته دې ته چې کوم د اعتکاف ویری شي په جمعات کې کېني. نو الله پاک جل جلاله دلته فرمایي چې دا نور خبره هم د آزادۍ خو چې کوم د جما حکم دی نو دا صرف د اعتکاف د پاره دی چې په اعتکاف کې جما نشي کولی په حالت د اعتکاف کې. ثم بیا اتم الصيام تاسو پورا کوي روجي الى الليل تر شپې پورې، ولا تباشروهن او تاسو مباشرت مکوئ د دوی سره، وانتم عاکفون او چې تاسو په دې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي، وانتم او په دې حال کې چې تاسو عاکفون اعتکاف کوونکي فی المساجد په جمعاتونو کې، تلک حدود الله دا د الله پاک حدود دي، فلا تقربوها دې ته نږدې مو ورځئ، تاسو نږدې مو ورځئ دې ته. نو دا کوم خبره چې الله پاک جل جلاله وفرمایلي نو الله پاک پسې وروسته وفرمایل چې دا د الله پاک حدود دي، دې ته نږدې مو ورځئ، مطلب احتیاط وکړئ. د دې وجه نه د دې احتیاط ته وجه نه په روجه کې غړغړه کول دا مکروه ګرځېدلي چې هسې نه کیدای شي توبه تېرې شي، دغه رنګې خپلې بیبي سره نږدې کېدل، هغې سره شهوت خبرې کول نو دا خو جایز دي په عامو ورځو کې، خو په روجه کې دا مکروه ګرځېدلي دي ځکه چې تلک حدود الله فلا تقربوها دې ته نږدې مو ورځه. مطلب کو ته د بیبي سره خبرې کوې هسې نه چې په جما سره چې کوم دی ته مجبوره شي یا ستا زړه کې شهوت په تا باندې غالب شي او ستا نه جما چې کوم دی وشي دې ته به نږدې نه ورځم. د دې وجې نه حالانکې د بیبي سره په خبرو کې څه چل نشته دی، خو د دې روجې د وجې نه چې هسې نه په دې روجه کې حلال حکم دی، دغه په روجه کې الله پاک حرام کړی دی. او دویمه خبر ذهن ته دا راځي ګوره یو سړی به الله چې کوم دی د حرامو نه بچ کېږي، یو سړی به الله د الله پاک جل جلاله د دین تابعدار جوړېږي چې دې سوچ وکړي په دې روجه کې چې ګور روجه کې الله پاک جل جلاله کوم حلال څیزونه دي حلال هغه در باندې حرام کړي، خوراک سکاک دا حرام څیزونه دي حلال څیزونه دي، خو الله پاک وی روجه کې به نه خوري بند کړي دي در باندې. بیبي سره ملاوېدل حلال څیز دی خو الله پاک وی نه به خوري. نو ګوره حلال څیز الله پاک په دې روجه کې چې کوم دی حرام کړی شي دا به نه خوري، نو بیا چې کوم حرام څیز دی خو په طریقې اولا باندې حرام دی. او دویمه خبره چې دا 12 میاشتې مونږ کوم حرام څیزونه کو، غیبت کو، چغلي کو، دروغ وایو، نو چې څنګه په دې روجه کې الله پاک کوم څیزونه حلال دي حرام کړي دي هغې نه بچ کېږو، نو دقه شان په 12 میاشتو کې مونږ د حرامو څیزونه چې کوم دی بچ شو. لعلکم تتقون الله پاک وی د روجه دې لپاره تاسو تقوادار جوړ شئ. نو دلته الله فرمایي چې تلک حدود الله دا د الله حدود دي، فلا تقربوها فلا تقربوا پس تاسو منځدې کېږه ها دې ته د الله د حدود د نږدې مو ورځئ. کذالک دغه رنګ یبین الله بیاني الله پاک آیاته خپل آیاتونه خپل نښې للناس د خلکو دپاره لعلهم یتقون دپاره دی چې دوی تقوادار شي دوی بچ شي.